وخت نه لري یا ځینې خلک اوس دلته پاکستان کې یو طریقه شروع کړې ده چې هغه د دې ځای نه په غلا باندې ځي د 3 میاشتو بغیر د قانونه اول ته چې ونیسي به یې راشړي نو د 3 میاشتو کې ځي هلته د عمرې په ځای باندې حج کوي دا شرعاً جواز نه لري صحیح ده په غلا باندې تلله د یو ملک قانون ماتول زه رس وایم که یو سړی افغانستان ته وړي مو او بغیر د قانون اوړي بغیر د دغه نه اوړي دا هم ګناهګار دی یو سړی پاکستان ته راوړي بغیر د قانونه چې اوس وخت کې پاسپورټ ویزا یو سړی سعودي ته ځي او په غلا باندې تللی دی هلته په دې باندې مصارف کېږي دا د دې نه په غلا باندې تللی لکه چې د باندې فرض نه دی نو سله زیات ته تله چې عمره د باندې فرض نه ده یا حج د باندې وس نه کېږي خو مزه که نو په غلا باندې ولې دی نو نه ده په کار ښه ځکه دا داسې دی لکه ګویا کې دا په غلا په روپو باندې تللی په حرامو تللی شیخ صاحب محترم موږ د نو سوالونه ډېرېږي د بیت الله شریف یا د حرم شریف په خوب کې لیدل احرام مثال په ځان کې د دې تعبیر څه ده ډېر وخت زه داسې خوبونه وینم او ډېر خوشحاله یم داسې علامه ابن سیرین وایي چې کله یو سړی دی هغه په خوب کې یو څیز وویني او د هغې خپله معنی په دې خوب کې واضحه شوي لکه یو سړی دی چې یو سړی دی هغه په خوب کې دا وویني چې زه حج ته تللی یم یا عمرې ته تللی یم نو علامه ابن سیرین وایي همدغه د دې خوب معنی ده چې الله سبحانه وتعالی به حج ته به یا به عمرې ته بوځي ان شاء الله تعالی الله اکبر ډېره مننه شیخ صاحب ډېر الله مقدر هر ملګري ته پکار دي زموږ د